د ختم نبوت معنی او مطلب څه دی؟ الله رب العزت د نبوت سلسله دا په سیدنا آدم علیه السلام باندې کړې وه او بیا یې د هغې اختتام په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړلو. په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نبوت دا ختم شو. نبی علیه الصلاة والسلام آخر الانبیا دی. د نبی علیه الصلاة والسلام نه پس به څوک هم پیغمبر نشي جوړولی. دی عقیدې ته د شریعت په اصطلاح کې عقیده ختم نبوت وایي. مطلب دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام اخرنی پیغمبر دی او د نبی علیه الصلاة والسلام نه پس بل پیغمبر دا به نه راځي. نو دا عقیده دې ته ختم نبوت وایي او د دې عقیدې ډېر زیات اهمیت دی. عقیده ختم نبوت دا د هغې اجماعي عقایدو نه وه چې د اسلام اصول او ضروریات دین کې شمارلی کیږي. د ختم نبوت معنی او مطلب دا دی چې الله رب العزت د نبوت د سلسلې ابتدا په سیدنا آدم علیه السلام باندې کړې وه او د هغې انتهای په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړله. په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نبوت دا ختم شو. نبی علیه الصلاة والسلام آخر الانبیا دی او زمونږ د عقیده ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه پس به بل څوک پیغمبر نشي جوړولی. دې عقیدې ته د شریعت په اصطلاح کې عقیده ختم نبوت وایي. عقیده ختم نبوتو دا د هغې اجماعي عقایدو نه ده چې دا د اسلام د اصول او د ضروریاتو نه شمارلی کیږي او د نبی علیه الصلاة والسلام د دور نه راواله تر د نن وخته پورې ټول مسلمانان په دې باندې یقین ساتي او په دې باندې ایمان راوړي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خاتم النبیین دی. او صرف دا نو، په قرآن کریم کې الله رب العزت په 100 آیاتونو کې دا عقیده دا واضحه کړې ده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر دی. دغه شان په 200 احادیثو مبارکو کې الله رب العزت دا مسله واضحه کړې ده او د نبی علیه الصلاة والسلام د امت د ټولو نه لومبنۍ اجماع دا په دې باندې وشوه. په دې وجه باندې ختم نبوت دا یو ډیره زیاته مسلمه عقیده ده او د ډیر زیات اهمیت دی. او بیا لومبنۍ اجماع چې کومه د مسلمانانو منعقد شوي وه نو هغه د مسیلمة الکذاب ملعون خلاف وه چې مسیلمة الکذاب ملعون دا یو دروغجن راوچت شو، د نبوت دعوه وکړله. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف یوړلو صحابه کرام لومبنی جنګ د دغې ملعون خلاف وکړو او دغه فتنه چې دا د ځمکې د سر نه ختمه کړله او دنیا ته دا اعلان وکړو چې کم یو قسم ګورې د ختم نبوت دعوه کوي او د نبی علیه الصلاة والسلام په نبوت باندې داغ لګوي د هغه کس انجام به هغه داسې وي څنګه چې د مسیلمة الکذاب ملعون شو. نو په دې وجه باندې عقیده ختم نبوت دا ډېره زیاته اهمه عقیده ده. دا دومره اهمه عقیده ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام په حیات کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و او صحابه کرامو څومره جنګونه کړي وو، په هغه ټولو جنګونو کې 259 صحابه کرام دا شهیدان شوي وو. نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې چې څونه جنګونه شوي وو په هغې کې 259 صحابه کرام شهیدان شوي وو. خو بل طرف ته یو داسې عقیده چې هغه ډېره زیاته اهمیت والا عقیده ده چې عقیده ختم نبوت ورته وایي چې کله په عقیده ختم نبوت باندې د مسیلمة الکذاب سره جنګ وشو، جنگ یمامه، نو په دغه جنگ یمامه کې د یمامه په میدان کې 1200 صحابه کرام دوی شهادت نوش کو او په 1200 کې 700 صحابه کرام دا هغه صحابه کرامو چې دا د قرآن کریم حافظان او عالمانو. نو دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې پوره عمر کې نبی علیه الصلاة والسلام څونه جنګونه کړي په هغې کې 259 صحابه کرام شهیدان کیږي. خو بل طرف ته دا مسله دومره اهمه ده چې د دې یو مسلې دپاره 1200 صحابه کرامو
شهادت دانوش کو او دا قربانی ورکړله او دا خبره واضحه کړله چې د قیامت د ورځې پورې کم یو انسان هم د ختم نبوت دعوه کوي او دغه شان د نبی علیه الصلاة والسلام په نبوت باندې داغ لګوي دغه انسان ملعون دی دغه دروغجن دی او دغه انسان چې دا واجب القتل دی او د دې منونکي هم واجب القتل دی. نن سبا موږ تاسو وګورځو میرزا غلام احمد قادیانی ملعون چې دا یو فرقه راوچته شوې وه او په پاکستان کې علماء کرامو خاص کر علماء دیوبند هغوی شانه به شانه دې ته ودرېدلو او دغه فتنه د ځمکې د سر نه ختمه کړله. خاص کر په پاکستان اسمبلی کې مفتی محمود رحمه الله هغوی څومره کار وکړو د دې خلاف و چې پاکستان په آئین کې هغوی قادیانی دا کافر تسلیم کو او دغه شان د دې خبره دا خبره تسلیم کړه چې د پاکستان په آئین کې دا خبره موجود ده چې قادیانی د ځان ته مسلمان نشي ویلی قادیانی د خپل جماعت عبادتګاه ته جماعت نشي ویلی او دغه شان قادیانی د خپل دینو تبلیغ دا نشي کولی دا د هغه علماء کرامو برکتو. بهرحال دې خبرې ته سوچ وکړئ چې 1200 صحابه کرام هغوی د دې عقیدې د اهمیت دپاره خپل ځان قربانی و او موږ او تاسو ته دا خبره واضحه کوي چې ګورئ که بل چا هم د نبوت دعوه وکړله د هغې انجام به داسې وي. نو زمونږ اکابرین چې څونه تېر شوي هغوی د دې دپاره څومره کار کړی دی. نن الحمدلله هر یو مسلمان ته د دې پته ده چې عقیده ختم نبوت څه ته وایي. اگر چې بعضې خلک غافل وي دا پته ورته نه وي دا خو به ډېر زیات او کم نصیبه خلک وي او ډېر زیات بدبخته به وي چې هغوی ته به د عقیده ختم نبوت پته نه وي. لکه مخکې ورځو کې یو صحافي هغه د یو کس نه تپوس کولو وایي عقیده ختم نبوت څه ته وایي نو هغه ورته ویل چې زمونږ په د جوماتونو کې چې دا کم ختمونه کیږي او د ماشومانو ته پټکي بسترۍ دې ته ختم نبوت وایي. افسوس دی وي په داسې مسلمانانو باندې چې دوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د عشق او د محبت دعوی کوي خو ختم نبوت دا نه پیژني. زه وایم دا دغه علماء کرامو محنت دی چې موږ او تاسو په زړه کې دا خبره واچوله چې قادیانی دا د اسلام هم دشمن دی د قرآن هم دشمن دی او دغه شان د نبی علیه الصلاة والسلام هم دشمن دی. نو په دې وجه باندې دا عقیده دا ډېره زیاته اهمیت والا عقیده ده او د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې دغه 1200 صحابه کرام دوی په دې باندې شهادت نوش کړی و. دغه شان نبی علیه الصلاة والسلام کل عام پیشنګویانې ورکړي چې ستکون فی آخر الزمان 30 دجالون. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زمانه پس په 30 دروغجن راځي کلهم یزعمون انه نبی هر یو دروغجن به دا دعوه کوي چې ګوره زه پیغمبر یم خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې خبردار انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه آخرنی پیغمبر یم زمانه پس بل پیغمبر دنیا ته نه راځي. نو دې عقیدې ته ختم نبوت وایي. دغه شان د نبی علیه الصلاة والسلام نه دور نه راواله د تابعین دور موږ او تاسو راوالو نو په تابعینو هم د دې عقیدې دپاره څومره محنت کړی دی او څومره مشقتونه برداشت کړي. په تابعینو کې یو تابعی دی ابو مسلم خولانی رحمه الله چې د نوم عبدالله بن صوب رحمه الله و. دا د نبی علیه الصلاة والسلام د امت هغه صحابي دی هغه تابعی دی چې الله رب العزت د دې دپاره اور ګل ګلزار کړی و لکه څنګه چې الله رب العزت د ابراهیم علیه الصلاة والسلام دپاره اور ګل ګلزار کړی و دقه شان الله رب العزت د دې تابعی دپاره اور ګل ګلزار کړی و. او هغه واقعه داسې وه چې دی په یمن کې اوسېدلو په یمن کې یو کس اسود عنسي نوم و د هغې د ختم نبوت دعوه وکړله چونکې ابو مسلم خولاني رحمه الله نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی و د نبی علیه الصلاة والسلام متعلق خبرې اورېدلې وي په هغې باندې ایمان راوړی و خو د بدقسمتۍ نه د نبی علیه الصلاة والسلام سره د ملاقات کولو شرف دا دته نه حاصل شوی. بهرحال دی په یمن کې پاتې کېدلو په یمن کې یو کس اسود عنسي د په دروغو باندې دعوه وکړه د نبوت او ده به دغه شان خلک راوستلو او هغه به مجبورولو په خلکو ته به ویل چې په ما باندې ایمان راوړه. نو دو ابو مسلم خولاني رحمه الله ده ته پیغام ولېږو او هغه راوغوښته او هغه ته وویل چې شبه په ما باندې ایمان راوړه. نو ابو مسلم خولاني رحمه الله هغه ډایرکټ انکار وکړو چورلټ انکار یې وکړو چې زما ایمان دا په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې
ته خو یو دروغجن سړی بله ورځ راووتلی د ختم نبوت دعوه دې وکړله. بهرحال ابو مسلم خولاني رحمه الله د هغې نه انکار وکړو چې زه په تا باندې ایمان نه راوړم. نو اسود عنسي د داسې چل وکړو چې خلکو ته ویل چې لاړ شي خشاک راجمع کوي او ډېر زیات خشاک یې راجمع کړل او اور یې ولګو. کله چې د اور ولګو اور تیز شو نو دو ابو مسلم خولاني رحمه الله اور ته ورګزار کو. په اور کې هغه چې څنګه اور ته ور وغورځولو نو چونکې دی د نبي علیه الصلاة والسلام سچا د نبی علیه الصلاة والسلام سچا امتي دی او د نبی علیه الصلاة والسلام ریښتونی خادم دی او د نبی علیه الصلاة والسلام ریښتونی محبت کوونکی دی چې د ده محبت د نبی علیه الصلاة والسلام سره دا ریښتونی دی. یو خو زمونږ او ستاسو محبت دی، دې ته محبت نه وایي چې زما د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه ده خو د نبی علیه الصلاة والسلام سنت سره زما مینه نه ده، نه دې ته محبت نه وایي. دا حق او سچ محبت و چې د نبی علیه الصلاة والسلام په محبت کې دو اور ته ورغورځېدل چې دا تسلیم کړلو. بهرحال دی چې کله اور ته ور وغورځولو نو الله رب العزت په ده باندې اور بالکل سالم کو او اور کې دی ناست و اور دته څه نه ویلو، لکه څنګه چې الله رب العزت په ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې اور ګلې ګلزار کړی و. چې کله اور ختم شو او ابو مسلم خولاني رحمه الله د اور نه صحیح سالم راووتو نو اسود عنسي د ده چې څونه دعویدار و هغوی باندې رفرفې ولګېدو او ډېر زیات ویرېدلو. بیا هغوی مشوره وکړله چې څه چل کوو، ځکه که را سړی په یمن کې پاتې شو نور نقصان دی، ځکه خلکو خو وکتل چې دی په اور کې ورګزار کو او اور دی ونه سوځو نو د خامخه په دې انسان کې څه کمالات شته. نو هغوی دا مشوره وکړه چې دلته خو پاتې کېدی نه شي په یمن کې، ځکه خلک به بې زموږ نه واړئ او داسې کوو چې دی به جلاوطن کو وبې شړو. نو هغوی په دې باندې مشوره وکړله. بهرحال دی وشړو، ده ته ویل چې یمن پرېږده او ځه. دی د یمن نه را روان شو او مدینې منورې ته راغی. د ده په خیال کې دا و چې زه به د دواړو سردار جهانو سردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکم. خو بدقسمتي دا وه چې کله مدینې منورې ته راورسېدو نو تپوس یې وکړو، چا ورته وویل چې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړی دی. دی مسجد نبوي ته راغی، ډېر زیات خفه و. مسجد نبوي مخې ته د اوښه کېنول او د هغې نه راکوشو او چې کله مسجد نبوي ته داخل شو نو یو ستنه و د هغې شاته دی ودرېد او نوافل شروع کړلو. چې کله د نوافل شروع کړو دغه ټیم کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم ناست و، چونکې دی اجنبي و مسافر چې څوک سفر وکړي د هغې خو پته لګي. عمر رضی الله تعالی عنه دی تپوس وکړو چې اجنبیه د کوم ځای نه رالې؟ ده ورته وویل چې جی د یمن نه رالم. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې په یمن کې زمونږ یو مسلمان رورو کوم چې اسود عنسي اور ته ګزارلی و د هغې څه چل وشو مخکې چې هغې سره د اسود عنسي څه وکړلو د هغه اور نه پس و، ځکه چې دغه خبره چې کوم هغه اور ته ورګزار کو اور الله رب العزت په هغې باندې صحیح سالم کو، دغه خبره په پوره عربو کې مشهوره شوله او هر یو کس به دا خواهش کولو چې موږ به د دې ابو مسلم خولاني رحمه الله سره څنګه ملاقات وکړو. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې زمونږ هغه رور چې کوم اسود عنسي ورته ګزارلی او د هغې نه پس بیا څه چل وشو د هغې؟ نو هغه ورته وویل چې صاحب هغه خو بیا اسود عنسي هغه جلاوطن کو ویې شړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله ده ته وکتل چې د ده هغه روحاني مخ او هغه ټول اثرات یې پکې وکتل نو بیا یې ورته وویل چې وروره زه تا ته د الله تعالی قسم در کومه چې رښتیا به راته وایې چې هغه اسود عنسي اور ته ګزارلی و ابو مسلم خولاني رحمه الله چېرته ته خو هغه نه یي؟ نو دی اول خاموش شو او بیا ورته وویل چې صاحب هغه زه یمه. چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا واورېدل نو ډېر زیات خوشحاله شو، د ده تندی یې ښکل کو چې ښه هغه کس و چې د پیغمبر علیه صلات والسلام حقیقي محبت و او هغه چې د نبی علیه صلات والسلام حقیقي عاشق رسول و هغه ته یي. نو عمر رضی الله تعالی عنه دی په تندي باندې ښکل کو. سوچ کوئ چې جلیل القدر صحابي د عمر رضی الله تعالی عنه غوندې هستي دا یو کس په تندي باندې ښکل کي نو دغه کس په څونه برکات وي. بهرحال عمر رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خوشحاله سلو او د سره ملاقات وکړو چونکې دغه وخت خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه راوستو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر کو
چې کله حاضر کو نو عمر رضی الله تعالی عنہ او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناسو او دغه ابو مسلم خولانی رحمه الله راغی او د دوانو صحابه کرامو د شیخینو په منځ کې کېناستو او عمر رضی الله تعالی عنہ دا وفرمایل چې یا الله ستا ډیر زیات شکر دی چې تاسو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عاشق رسول سره ملاو کړم د چا دپاره چې الله رب العزت اور ګل ګلزار کړلو. بهر حال دا هغه تابعی او هغه کس چې د نبی علیه الصلاة والسلام په محبت کې د اور ته دانګلي خو الله رب العزت د ده دپاره اور دا ګل ګلزار کړی و. نو د خبرې مقصد دا دی چې عقیده ختم نبوت دا ډیره زیاته مسلمه عقیده ده، دا ډیره زیاته مشهوره عقیده ده، خو افسوس په هغه مسلمانانو باندې چې هغې ته د عقیده ختم نبوت د اهمیت او عقیده ختم نبوت د دې پته نشته چې دا څه ته وایي. نو الله رب العزت موږ او تاسو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحیح محبت نصیب کی او الله رب العزت موږ او تاسو د عقیده ختم نبوت په باره کې صحیح سمجھ او پوهه راکړي او الله رب العزت موږ له صحیح د دې عقیدې پوهه او د نبی علیه الصلاة والسلام سره د صحیح د محبت کولو توفیق راکړي چې موږ حقیقي عاشقان جوړ شو. دا نور چې په نوم باندې زه عاشق یم او کارونه هغه کوم چې ټول د سنت خلاف وي نو په نوم باندې عاشق ځان ته نه وایو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی دا بخپلو، د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دا بخپلو. بهرحال الله رب العزت موږ او تاسو له په صحیح معنو سره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت کولو او د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه سره محبت کولو او د نبی علیه الصلاة والسلام د دین سره د محبت کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.